الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. محترم و دوستانو، الله رب العزت په مسلمانانو باندې روزه فرض کړې ده. دغه روزه د الله رب العزت له جانب نه حکم د مسلمانان بینیسي. روزه دې ته ویل کیږي چې یو انسان له خوراک او له چښاک او له جما نه د صبح صادق نه ونیسه تر غروب آفتاب پورې له دغو شیانو نه دی ځان نثار کړي. دې ته روزه ویل کیږي او دا د الله رب العزت له جانب نه مسلمانانو ته حکم د چې له دغو کارونو ځان نثار کړي. بعضې دوستانو ځینې سوالات را لیږلي دي، بار بار پوښتنه کې بعضې ملګري د ځینې مسایلو په باره کې شکوک او شبهاتو کې بعضې مسلمانان بعضې ورونه چې هغه له مسایلو نه خبره دي نو هغه په شکوک او په شبهاتو کې پراته دي. اول خو په کار هر مسلمان ته دا دي چې د روزې نه مخکې ټول مسائل د روزې زده کړي. کومو شیانو باندې روزه ماتیږي، په کومو شیانو باندې روزه مکروه کیږي، کوم شیان داسې دي چې هغه شیان چې په هغو شیانو باندې نه روزه مکروه کیږي او نه په هغو شیانو باندې روزه فاسدیږي. یو سړی که بیمار سي، د بیماری په دوران کې یو سړی انجکشن ولګوي، ستن ولګوي، هغه ستن که د غوښې او که د رګي، سړی د بیمار ده یا ډاکټر دوایي ورته لیکلې ده، نوره ده د سړي روزه، خو لیکن هغه ستن په وخت باندې لګیږي. مثلا د شوګر والا ستن سوله یا نورې داسې بیماریانې داسې هغو دپاره ستن لګول ضروري، هغه که په رګ کې که په غوښه کې لګیږي نو په دې ستن سره روزه نه ماتیږي. او که یو سړی ته ضرورت د وینې لګولو یې او د روزه نیولي او د ته د وینې ډراپ ډاکټر لګوي، په دې وینه لګولو باندې د دغه سړي روزه نه ماتیږي. او که له خپل ځان نه وینه باسي بل چاته وینه ورکوي بیا هم د دې سړي روزه نه ماتیږي. نه په ستن لګولو سره روزه ماتیږي، هغه ستن که د غوښې او که د رګي، نه په وینه لګولو سره او نه په وینه ایستلو سره روزه ماتیږي. بل د احتلام په وجه سره یو سړی د ورځې ویده د غسل پې واوښتویه، شیطان غلط کویه، احتلام یې وسویه، نو د ده په روزه باندې څه اثر نه غورځي، بلکې دا سړی به ولاړ سي چې هر وخت د ده خوښه غسل به وکړي، د نورو عباداتو لپاره به ځان صفا کړي. لیکن د ده په د روزه باندې دغه احتلام دغه غسل واجبېدل چې دی په خوب کې به ده باندې غسل واجب سوی ده، دا د ده په روزه باندې نه اثر انداز کیږي، د ده روزې ته څه تاوان نه رسوي، د ده روزه په خپل جې باندې قایمه او دایمه ده، د ده روزه نه خرابېږي نه مکروه کیږي. یو سړی د خوا یې وګرځېدله، اخوا که لږي که ډېری په خپله باندې وګرځي نو د خوا د ګرځېدا په وجه سره هم روزه نه فاسدېږي نه ماتیږي، نه په روزه کې څه قسم کراهیت راځي. لیکن که چیرې یو انسان په قصدن باندې هغه خوا خولې ته راله او بیرته تېره کړله بیا د ده روزه ماته سوله. او که یو مسلمان په روزه په وخت کې خوشبو لګوي، هر قسمه خوشبو سي، خوشبو لګول دا د روزهدار لپاره مکروه نه ده. خوشبو هر قسمه خوشبو اجازه ده، په روزه کې سړی لګولی سي، تیل لګولی سي، هر قسمه تیلی، هغه که خوشبوداري که بغیر خوشبویي که ساده تیلی، هر قسمه تیل لګول، خپل ځان پې مالش کول، خپل سر باندې لګول، خپل ګیره باندې لګول، خپل مخ باندې لګول د تیلو دا جایز دي. هر قسمه خوشبو هر قسمه تیل لګول دا جایز دي په دوران د روزي کې. او بل هر قسمه رانجه لګول په سترګو کې دا جایز دي، اگر که هغه د رانجو اثر په حلق کې محسوس سي، لیکن باوجود د احساس د دینه چې هغه احساس د رانجو، مثلا د موږ او د تاسې پښتانه ځینې علاقو کې سره رانجي استعمالوي، هغه سره رانجي هغو ذایقه کله کله په خوله کې محسوس سي او د غاړې نه چې کوم خراش کوي راباسي په هغه کې هغه اثرات سوروالی طرف ته مایلی،
دغه په وجه سره روزه نه ماتیږي. رانجي یو سړی استعمالوي یا په سترګه کې ډریپ اچي، هغه دوایي د سترګو والا په سترګه کې اچي، نو د هغې په وجه سره په روزه باندې څه اثر نه غورځي، نه روزه مکروه کیږي او نه ماتیږي. دا ضروري مسائل دي، باید هر مسلمان په دې باندې ځان خبر کړي. الله رب العزت دې له هر قسمه مفاسدو نه موږ او تاسې